بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر جاوید خان دی او ایز ډي ام اس تحصیل هډ کوارټر هسپتال درگۍ نه تاسو ته مخاطب یم. د اختر دویمه ورځ زما د طرفه د تحصیل درگۍ ټولو ځوانانو میندو خویندو ته مشرانو کشرانو ته د زړه د کومې نه د اختر مبارکي قبول کړئ. الله تعالی دې ستاسو په ژوندونو کې برکت واچوي. نن زه راغلی یم هسپتال ته او ډیر زیات رش دی د پیشنټ او په دې رش کې زیاتتر زما د تحصیل درگۍ ځوانان هغه ځوانان چاله چې والدینو یا په خپله موټرسایکل یې اخیستې وي او په هغې باندې ون ویلینګ کوي، په هغې باندې چې دی مختلف قسمه کرتبونه د روډ د پاسه کوي. نو دا ځوانان راغلي دي، څوک هیډ انجري یعنې د سر د چوټ شکار شوي دي، د چا هډوکي مات شوي دي. نو زه ډیر زیات په افسوس سره دا خبره کوم چې دا زما د ملک معماران دي، دا زما د ملک هغه ځوانان دي چې سبب د ملک ټوله ذمهواري په د دوی په سر وي. خو د پلارانو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو خپلو بچو له د اختر په ورځ باندې بالخصوص او بالعموم عام هم د موټرسایکل استعمال مه ورکوئ. دوله موټرسایکل مالی، دوله د موټرسایکل چې کوم خواهش دی دا مه پوره کوئ. د دې نقصان دا وشي چې په تاسو ته هم یو درد او تکلیف ورسي او په هسپتال باندې هم یو رش او دغه جوړ شي، برډن جوړ شي. مونږ د دو د علاج دپاره 24 hours اویلیبل یو. مونږ د دو په علاج باندې ملامت یو، کو به وله که شپه ده که ورځ ده که هر ټایم دی. خو زه صرف میندو ته او پلارانو ته دا خواست کوم چې خدای دې خپل بچو له د موټرسایکل مه ورکوئ. نن ډیر زیات رش په هسپتال باندې د دې ځوانانو دی چې کوم د موټرسایکل نه د موټرسایکل د وجې نه هغو د انجري شکار شوي دي. نو دا ریکویسټ دی زما سپیشلی. زه نن راغلی یم د اختر دویمه ورځ ده او پخپله زه نن په هسپتال کې ناست یم او دا ټول حالات منیټر کوم. زیاتتر ځوانان د 3 ماشومان پکې داسې وو د 18-20 سال عمر یو چې هغه موږ مردان ته ریفر کړه او ریزن یې دا و چې هغه ډېر زیات د سر چوټ ورته لګېدلی او ډېر زیات کریټیکلي ایل پیشنټس وو. نو اګین زما د طرفه ستاسو ټولو ته د اختر مبارکباد. زه غواړم چې د اختر دا ورځ په خوشحالۍ تېره شي. زه غواړم چې دا بچې چې کوم د مور او پلار نه بهر روډ ته راوتی دی چې دا د اختر دا ورځ د مور او پلار سره تېره کړي. دا بچې د اختر د خوشحالي د مور او پلار سره تېر کړي، نه چې دا بچې په هسپتال کې داخلي، نه چې د دې ماشوم چې دی په هسپتال کې اپریشن کېږي د سر. او زه دا هم نه غواړم چې د اختر د خوشحالۍ دا ورځ په غم بدله شي. ډېره ډېره مهرباني. اګین زما د طرفه د تحصیل درگۍ میندو خویندو ټولو ته د زړه د کومې نه اختر مبارکباد قبول کړئ. ډېر